ناظرین السلام علیکم. یو پورا دنیا کې چې کوم دی دا وخت د کرونا د وبا د وجې نه چې کوم دی خلک ذهني بیمار دي، معاشي مسلې دي او هر ځای کې چې خبره کېږي کرونا. نن ما وی چې یاره راځه ستاسو سره د کرونا نه مونږه هغه خلک وي که نه چې یو سړی زده کړه وکړي که نه د هر شي نه دی زده کړه کوي شي. کرونا مونږ ته واټ از د پازیټیو ساید اف کرونا؟ د کرونا هغه مثبت اړخ کم یو دی. په دې باندې یو خبره کو زه دا ګورم چې کله نه د کرونا راغلی ده مونږ ته د کرونا د ژوند ښوولو د ژوند تېرولو هغه طریقې اطوار وښول. په لومړي ځل باندې مونږ فیملیز ته خپلو کورونو ته وخت ورکړه، خپلو بچو ته، خپلو ښځو ته، خپل مور پلار، خپل وروڼو خویندو، خپل رشته دارو ته کور کې ناستو. مخکې به سو سهار وختي د کوره وځو، ماښام دا و ماښام ناوخته 9 بجې 10 بجې 12 بجې څوک پکې ډېر ناوخته راته. په لومړي ځل باندې مونږ د خپلو بچو سره کېناستو، د هغوی سره مشترکه کتاب ووی، د هغوی سره مو څیزونه شیر کړه، کچن ته لاړلو، چلونه مو زده کړله، ورسره فلمونه مو کتل، عبادات مو کړل مشترکه. دا هغه څیزونه دي چې زه وایم چې دا مونږ ته کرونا بیماری چې کوم دی دا مونږ ته راغله. زه وایم چې هغه خلک چې کوم روغ شوي خلک وو هغه د کرونا بیماری یو بل سره میلاو کړه. د میندو نه خپل بچي زامن لوڼه تېرو کې وې هغه ورسره کېناستې، د ماشومانو نه خپل پلاران چې کوم دي روکو هغه ورسره کېناستل، د ښځو نه خاوندان روکو، د خاوندانو نه ښځې. اوس په لومړي ځل باندې د کرونا نه مونږ ګورو چې د میاشت تقریبا یوه نیمه میاشت 2 میاشتې کېږي چې ټول خلک یې یو ځای کېنولي دي. یوه بله خبره فطرت. زه اکثر دا خبره کوم چې ما یو فلم کتلی و، په هغې کې دا یو تیم یې دا و چې د دې نیچر چې کوم دی د دې فطرت د ټول نه غټ وایرس چې کوم دی هغه انسان دی. څنګه انسان سمندر خراب کړو، ګندی کړو، انسان دریابونه خراب کړو، ګندی کړو، تر دې پورې چې د ځمکې لاندې کې اوبه دي هغه مونږ خرابې کړلې. روزانه مونږ په ټنونو میلیونه په بیلیونه ټنونو باندې ګندګي پیدا کوو. هغه مونږ هوا کې ځي، هغه په ځمکه کې ځي، هغه په اوبو کې ځي چې کوم زمونږ د سورس اف لایف چې ورته وایي د مونږ د زندګۍ تېرولو ذرایع دي هغه مونږ چې کوم دی مکمل طور باندې پلوټ کړي دي. کرونا مونږ وکتل ځنګل یې واپس ابادېږي ځکه چې هغه اصلي وایرس انسان چې کوم دی هغه یې په کور باندې کېنولی دی. نو اوس ځنګل یې کولاو شي، پرند چرند چې کوم دی مرغۍ ځناور هغه بهر راووتله، هغوی خپل لایف انجوی کوي. هوا پاکه شوله، اوبه د سمندر پاکه شوې، هغه په زرګونو جادونه چې په اوبو کې چې کوم دی هایدروکاربن به سوځو ګن به ورچو هغه ودرېدله. انسان چې کېناسته نو نیچر چې کوم دی خپل اوس واپس ځای له راځي. موږ که نه وي نیچر از ټیکینګ ا برید، فطرت ساه اخلي. نو زه وایم چې دا په لومړي ځل موږ ګورو هر ځای کې وي لکه نوې مرغۍ راووتلې، نوې اوازونه، هوا پاکه، اوبه پاکې. اوس چې کوم دی نیچر از هیلینګ اټ سیلف، دوباره چې کوم دی دغه کېږي او هغه زمونږ چې څونه مونږ ګندګي به پیدا کوله نن زمونږ سمندر خلاص دی، ځنګل زمونږ نه پاک دی، دریاب زمونږ نه پاک دی. نیچر چې کوم دی، فطرت چې کوم دی هغه لږ یو ارام موډ کې تللی دی. نو زه به دا ووایم چې زمونږ نه اوس پکار دی چې د کرونا مونږ ته څو ښووله، لکه مونږ غیر ضروري مارکیټونو ته تلل، بازارونو ته تلل، غیر ضروري ځایونو ته تلل. اوس مونږ چې کور کې ناست وو هماغه ژوند چلیږي. ټیک ده د خوراک چیزونو دپاره مونږ دغه کوو، خو هغه غیر ضروري تګ راتګ دا 2 میاشتې وشو خلک چې کوم دی کلات مارکیټ ته نه دی تللی، خلک چې کوم دی الکټرانیک مارکیټس ته نه دی تللی، خلک نور ګاڼو پسې دغه نه دي. هر یو شی چې کوم دی لکه یو نوی ژوند. نو ما وی چې د کرونا مونږ ته کوم نوی ژوند وښووه نو د انسان کامیابي به هله وي چې دی خپل ژوند وپېژني او د ده ژوند دغه دی چې کوم مونږ ته کرونا وښووه. نو لیټس کیری اټ فارورډ. دا ژوند چې کوم دی دا اوس مونږ له دغه کول نه دي پکار، دا مخکې بوتلل پکار دي. نو مې چېرې نن ویډیو کې تاسو سره زه په ډډه دی چې احتیاط به کوو، خپل له دې نه به ځان بچ کوو. بچ کول واحده طریقه دی احتیاط ته، او انشاءالله میاشت کېږي یا 2 کېږي دا شی به ختم شي. خو دا مونږ چې څه زده کړه دا به زموږ ډېر لوی اچیومنټ وي. د ژوند تېرولو دا نوې طریقې چې کوم مونږ زده کړې دا مونږ له نه دي هېرولې.